په کومو کورونو کې چې د ښځو منلی کېږي نو د هغې کور د ورونو به داسې حالت وي. دا زه نه وایم، دا په میډیا کې دا تصویر شیر کېږي او هر سړی ورباندې ښه په اسانۍ باندې دغه تبصره کوي او دغه لیکنه کوي چې په کوم کور کې د ښځو منلی کېږي د ورونو به داسې حالت وي. زه د دې خبرې سره بالکل اګري نه یم، اتفاق نه کوم د دې خبرې سره، او تاسو به هم را سره خپل نظر ضرور شریک کوئ چې په یو کور کې د څلورو لارو ویستلو بنیادي وجه څه ده، دا ورونه په څه باندې دی حد ته ورسېدل. اصل خبره دا ده چې دا جوینټ فیملی سیستم نه دی، د دې خو زه بالکل قایل نه یم. دا خو چې څومره زر جدا کېږي ښه دی، خو بیا هم د ورونو د اصل جدایي ذریعه چې ده هغه هر وخت ښځه نه وي، او په هره معامله کې ښځه نه ده ټارګېټ کول پکار. زه یو ورور یم، که زه دا سوچ وکم چې دا زما د مور نه پیدا زما ورور، دا الله جل شانه ماته یو داسې نعمت راکړی دی چې د دې نعم البدل دا ماته په دنیا کې بیا نه میلاویږي، نو زه به ولې د ښځې په خوله باندې د خپل رور سره داسې عمل کوم؟ بیا ښځه څه شی دی چې ما نه به زما خپل رور جدا کړي؟ اصل خبره په خپل ځان کې ده چې تا کې څومره احساس دی د خپل مور او پلار نه د پیدا اولاد دپاره، د خپلې خور دپاره، د خپل رور دپاره، په تا کې څومره احساس دی، څومره درد دی. که چېرته دغه درد او احساس معیاري او برابر و نو هیڅ کله لارې نشي جدا کېدی په یو حالت کې هم، او که نه دا ارټیفیشل او دا یو غیر معیاري درد او احساس و، دا تر دنیا او تر پیسو تر دې څیزونو پورې تړلی و، نو بیا به دغسې حالت وي. بیا به کله وایي چې د ښځې د لاسه، کله به وایي چې د لور د لاسه، کله به وایي چې د زوی د لاسه. نو همیشه د خپل مور او پلار نه د پیدا رور او خور ډېر قدر وکړئ. دا په زندګۍ کې بیا دا نعمت نه میلاویږي چې یو ځل درنه لاړو بیا به ډېر وګرځېږي، هر څوک به درته بیا میلاو شي، هر څوک به پیدا کړي، خو دا نعمت دا یاد ساته دا بیا نه پیدا کېږي. قدر یې وکړئ. که تاسو خپل انلاین قرآن او دینی علوم زده کول غواړئ او یا خپل بچیانو کشرانو ته په خپل کور کې په خپل نگرانۍ کې انلاین د قرآن حفظ، ناظرات، تجوید، قاعده، مسنون، دعاګانې، د اودس، د غسل مسائل، څومره چې دینی مسائل دي دا ور زده کول غواړئ نو هم نن زموږ په دې بیت العتیق انلاین قرآن اکیډمۍ کې اډمیشن وکړئ، داخله وکړئ. تاسو که د دنیا په هر ګوټ کې په هر ځای کې هم نن زموږ په دې